موږ په غم اخته یو، ټینشن پریشانی ټینشن پریشانی ټینشن پریشانی. اصل زه تاسو ته یو 3 څیزونه ښیم. درې، یو صفحه د قرآن شریف تلاوت دروازه کوا، یو صفحه صرف یو صفحه چې خدای سره تعلق جوړي. نمبر 1 استغفار وای. کم خلق به وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. رسول الله مبارک فرمایي چې زیوم سل کرته ویم، سل کرته ویم نه. صدقه ورکه مړه 10 روپے 60 روپے 50 روپے ورکه نه. دا 3 سیدونه را ټینګه. دا 3 روزانه د قرآن شریف تلاوت کوا، یو صفحه کوا، یو مسلمان په یو صفحه 15 منټه لګي. استغفار وای 100 کرته استغفار باندې 8 منټه لګي، 10 منټه 15 منټه په لګي. 50 روپے صدقه د خدای په نوم غریب لور کوا. کستا ته دنیا مشکلات خدای حل نکړل او ستا ټینشن ختم نشو، راځه ما په مخلاله تو شي کولی. ټول ورځ لګي فیسبوک دی او نت دی، فیسبوک او نت، او په دې فیسبوک کې راته د قرآن شریف تلاوت شته، دې کې موږ قرآن نو دې هم ته تلاوت کولی شي. هغه نه کې پردي تصویرونه دي او پردي مخونه دي او جنکې دي او هغه تکتل او جنکې لکانو تکتل او استغفار تاسو رټین نشته چې وې. او یو 50 روپے د خدای په نوسته دروازه نشي ورکول. یو غریب لا یو ترور لا ورکا، غریب لا یو غریب خور لا ورکا، یو غریب او خله ورکا، یو جمعات کې ورکا، یو صدقه ورکا. دا ته نشي ورکول. الله لک معمولی خدای ته رجوع کې او لک او جاړه خدای ته. دا یو شی پکې را نه ير شو، الله تعالی لګا جاړه او درېګه الله ته او پریوزه ورتا او تعالی او جاړه. یا الله زما جت به ته پوره کې بل څوک نشي پوره کوله. یا الله زه مسکینم، زه فقیرم، او یا الله زه ګناهګارم. یو 15 منټه وته وجاله په شوار اوس کې دله 15 منټه شي ورکول. دام کې ډېر خواږي دي، قرآن کې ډېر خواږي دي. الله ته په جلا کې زما د په خدای قسم ډېر خواږي دي. بچی چې مور رو شړیه، بچی رواني دي، روانکار دي، مور ولا لته ورکی ویدرو کېګا. او هغه بچی د دروازې نه راو باسي، دروازه دی وته الخطي وزه ما خبره نه مانه لول غه کې مون نه کې روجي نه نشي او تبس تک ټوټي ماشوم بچي ته مون نه کې او سبق لنه دي. مور وته دروازه ردن نه نجرنده کې زرو کېګا ما بچي نه مور له ورو چولې ده. بعد مور دا څه کوي کنه کوي بارے رو بس پر جنده دا بچي د اقا مور دروازه کې ناشته او جاړي. بیبی اے مور ور لڑکا، بیبی اے مور ور لڑکا. مور لګیا د خپل کار کې مصروفه ده، قار ورغلي دروازه وته جرنده کړی ده او دا بچی راغی او دا غدرشل په سر باندې لګاو او دې پاغه خور او پاغه جړه کې ودش. مور خو دا بچی مې شاللې پرې لکټیک چې ما خام ما سوتن بکور کور نه نشي صبرې پرې ما خام ما سوتن نن لکوړه غلاږي وی دې په خپل ټیک شي. خو چې مورې سکارو گاونډیانو کارا کاریابل سو را له دروازه کو ډوکړه چې وکتل هغه ماشوم بچی په اوخ اورو کې په درشل سر لګولي او د پروت دی. مورې زر روچت کې سینې پورېونس کوي کنه کوي سینې پورېونس مخ ولو پاک کی جامع ولو سنډي او ای بچي الو را پاسا بیا مکا وخدا سخه بیا مکا او غسل خانه ته نه باسي مخ پاکي کې خشته جامع ورته ورواچي. زما قسم په خدای چې رب دې مور نه خپل بچي، رب خپل بنده دې مور نه ډېر مهربان دی. نو چې ته وته خو جاړې کنه ته خو د جاړې نه ته خو د دې الله د دین مولا په کنځل کې ته خو د دې رب او د دې پیغمبر د دین څوکیدار مولا پسې ټولو سکندل کې په فیسبوک جمعات ستا بدی شي، ګیرستا بدی شي، پټکې ستا بدی شي، سنت لباس ستا بدی شي، مونږ تنه دې روزت تنه نيسه صدقت تنه ورکه قل هو الله احد سورت تعالی نه درځي او چې خله دې لقي نو زمانه خه مسلمان بل کم دي او خه مسلمان زمانه بل کم ده. صفات بقیدا پلان کې ډیره زبردست مسلمان ده او دا خذو دا تعلیم علم بردار دا او اغی مسلمان پرون سویلی دی
وی نکاح ته څه ضرورت دی چې د نکاح په فارم باندې دستخط کې وی خپل ځان له یو مرګرې خوښ که که نه بس هغه سره ژوند تېروه که نه ستا پښتانه نن تلې د پلندر کې دا چغې وي افسوس لوپټه وایي زه څه له پسرو لوپټه دی له نه چې زه حیا کوم دا زما تهذیب دی چې زه لوپټه پسروم چې زه پېژندلی کېږم چې دا پښتانه ده او د پښتو تهذیب لوپټه ډېر پر لوپټه پسروم ریلیشنشپ ورته وایي بوای فرینډ او ګرل فرینډ یارانه دوستانه الګ سره کوه که نه نکاح ته څه ضرورت دی چې نکاح فارم باندې دستخط کې داسې مسلمان چې دا لیبرل مسلمانی او دین کې ګوته وي او د قرآن و سنت د آیاتونو مخالفت کوي او ستا ملک پسې او ستا فوج پسې بیا کنځلې کوي دته ایوارډ بلاویږي چې تکړه شه دین خو چې چا خدمت وکړه هغه ته ایوارډ نه ملاویږي خدای نه یاره به کو ښه الله ډېر مهربانه دی لږ تلاوت د قرآن شریف کوئ لږه صدقه ورکوئ دروازې استغفار وای لک پټې غوندې خدای ته جاړه پته د ژوند نه لګي کله مرو بیا به دې پسې ارمان کوو ما خیر خبره بل خلاړه خو د اسلام د عمل لوی میدان بل حکومت ته چې بادشاه په خپلم نیک دی او بادشاه کوشش هم دا کوي چې زما د قوم او د رعیت کې د اسلام مطابق زندگی تیر شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینو کې بغیر دی یت حال به معلوم الکه مونږه غسه نشو کېدې ګوره اصله چې تاسو ماته چې ملازم ته کوم داسې نشي کېدې نه به ذات هم چې نشم کې او یو جلک خدان کې پیدا کا کنه د مدینه په کوڅو کې لګیا دی خدمت کوي بلا راته یو زینه د جړا आवाज اورید شومانو جړا مو سره دی غلام ته اعتراض ته خیمه لګېدلې ده او ماشومان جاړي څوک بدوان دي بانډیسیان دي خانه بدوش چې وته سره ماشومان جاړي او مور سره ده تر ورسکه وې دا واړو ګيري نو وې دا د لوګي نه جاړي خېټه کې دال نو دا او دې خزه په اور باندې کټوي خو دې اور وته بلې خټ کېږي وې دا پخدا او پخې زر ولا پخه کنه ماشومان دې چې لوګي ختم شي وې دې حسین نشتا وی دا اور څه پسې بلې وی دې کټوي کې مکانې چولې دې اور ور پسې بلوم دا ولې وی دې ماشومان وبتم پیدا شي چې مور له خوراک پخینو جلا به غلی شي که خدای جته خوب وروس هاي هاي حضرت عمر نه پیژن چې دا حضرت عمر دی نو وته وی اے خورې چې دا ماشومان دې وګيري او جاړي او دا لوګي د درد د وجه نه جاړي او ته ولا کانی خټ کې چې دې تم پیدا شي وګي شي نو تامیر المؤمنین عمر لولې نه ورده دې بچو خدمت ته کوي دې بچو له نفقه مو به عمر لا وې د قیامت پر ورځ به د مالاسه او د عمر گریوان به او د خدای دربار ته به راکاږم حضرت عمر وی وختمه بو غنیدل ما چې عمر دنه څه خبر دی چې د خدای دربار ته راکاږي وې چې دان ماش د نشي خبرو لباس شي ولې کوي انا اذا خبرې کوي زکه حضرت عمر وای کده فرات د دریاب په غاړه سپید تند مړ شو تپوس به د قیامت پر ورځ حضرت عمر نه کیږي نن مسلمانان مریدلوږي نن ما شومان جنہ کې خلق تختی بد مری وسره کوي او به امړکی په پټی کې ورځي نن واړه لکان ما شومان خلق او تختی بد فیلی وسره کوي او به امړکی او په دغه کې ورځي په فصل کې ورځي هر دې دا خدای غضب دې په موږ باندې موږ الله ته رجوع نه وکړي من حيث القوم من خدای ته نه خوشاله کړي موږ الله خپه کړي الله خپه کوي زر غلام تو یې شابه بیت المال تلام یو غټه بوجه را ډکه کړه هغه زيتون نو اوړه او سچې هغه وخت او غلام وای ماته چې را پښه کا مې چې امیر المؤمنین غلام زم دا به ز پښه وړم وی چې د قیامت پر ورځ به ما پیټه توړي دې ته مې دې ته انصاف وای ای بوجه مې ور پښاکړه نو چې چا بوجه نه وړي نو هغه وړي نشي ما یو ځل پټي ته تلې مانو زمیدار د غنو دغه وتاړه څورته وي ګېړې مې دا او د پورته ګېړې وړم دون ډیر نو او چې په پوګه مې کړنو په دوکچو کې به مې کله خپل بل خواته
نه مې جوړې. اخر کې چې لږ مې یوړه چې غرض شو غورځېدم ګنې خوا پرېوتل او د دې خوا پرېوتم. زمیندار د کوټې بچې وغیره را منډه کړې هغه اوچت کړ یو 115 کېجي پکې نه راو نور ومنډل په وګیا کړ کور ته را سره راوړ. دا بلتیا غواړي. نو زما رونو عمر وی دا غلام مې وی دا خپې به کږي وږي تلې راتلې او بوجه په شاوه خیمه ته یوړه وی ورځول اور مړ شوی نو اورې بلاو نور نه بلیدم ما وی چپ باندې کې خدا پوی نه شي دا امیر المؤمنین دی. ما چې ور صاحب زبالو وی دی خوښه دا زما کار دی. نو یې اور له پوکی ور کول پوکی وی قسم نه منظر مې اوسم پستر کو کې چې هغه لوګي بدادت عمر د ګیره نه پوره برا پوره وتل لا وته علي په خکړه او ما اجازه چې ځو کنه وی لک صبر وکړه چې دا په دې ماشومان اخرم ماشومان یې مالکړه چې حضرت ز چې ځو کنه وی لک صبر وکړه دا ماشومان مې په جړا لیدلې دي چې په خندا یې وینم چې ماشومان ماړه شو او په خندا شو په لوبو شو. نو بیا ودته عمر صاحب وی سار لراشه امیر المؤمنین لا چې تعالی استاد بچو له تنخواه مقرر کوم. وی ما با امیر المؤمنین ته سو پریدي ما به سو پیجنې وی تراشه زبالته ما راشه سار لچ نبوي کې د عمر صاحب کې ناستل خلک راتلل دغه دا خزانه یې څنګه رااله دا خزانه اوس او خلق دته وی امیر المؤمنین اخذ وی دا څه چل دا امیر المؤمنین بیګه خو په د باندې او اخذ و ترشتیا سوي چې رخصت وکړه ای بچي وی عمر د خدای د بادشاہ نه لري کې تا د خدای د په دې کې وی ته د بادشاہ له کې غنه دی وی نو چې څنګه خلق وی امیر المؤمنین اخذ وی دا خو بیگانه سړی دی په د خو ما پوکي والی دی خو ما بوره پیټه راوړې دي د خماله ور بل کړې دي مال بچي د خواغه دي او عمر دبدبه خوري خلک به یریدل بس خدای رستو کېدا عمر صاحب دا زنان راولې مال چې واسطه دله نفقه مقرر کړ بچولم. حضرت عمر صاحب ته وی خوري اوس به د قیامت دربار کې د الله په دربار کې به د قیامت پر اوس الله تاسو تا خو د ما بلاسي او د عمر بګریوانی او د خدای دربار ته ورکاګم وای کنه اوس بخښوي د قیامت پر المؤمنین اوس به ما چې الله د امیر المؤمنین پنی مشپه کې د ما بجماړه کړی بیت المال نه شیر اورې د ما بچو ته غرضول میدان د اسلام حکومت ته په خپل ځان اسلام راولم زبا صرف پل معاشرت ٹکم او که بادشاہ سوچا مسلمانی او انصاف پکیوی پا بادشاہ کے او دا خدای یر پکیوی ټول ملک او وطن با ٹک ٹاک شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ مبارک خلیفہ دے بادشاہ دے بادشاہ دے او خلیفہ دے دا رسول اللہ مبارک او پټول امت کې لوی عالم هم دے او فوجی جرنیل هم دی ارسار سره او چې کله د نبی علیہ السلام مبارک دا وفات نه پس بعض خلکو د زکات نه انکار وکړو وی موږ زکات نه ورکو نور دایم نو ویل چې را زکات به مطلقاً نه ورکو نه بیت المال نه ورکو مونږ پېښو د مونږ خواخه چې چاله زکات ورکو با او چا په کې چورلټ انکار وکوي بعض زکات د حضور پاک زمانه سره تعلق خبر ختمه ده اوس خلک مالدار دي او چاوي چې نه بیت المال نه ورکو خپل منځ کې به سره ورکو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میټینګ راوځ د صحابه په دې سره jihad کو. حضرت عمر وتسوی رضی الله عنه وی چې کلمه گو سره jihad رسول الله مبارک نو ریدلی دي چې کوم سړي کلمه شهادت وکړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادوین او مال محفوظ دي د سره جنگ نه کې ادوین محفوظ در jihad جنگ به سره نه کې ادا مال محفوظ دي جنگ باندې کې چې مال په غنیمت کې راوړي. حضرت ابوبکر صدیق سوی وی قسم په خدای چې چا د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې زکات ورکاو او اسے نہ ورکی یو رسے زکات پہ پورے دے غم نہ ورکی یو رکوٹی گڈور کے زکات پہ پورے دے غم نہ ورکی زما دے قسم پہ خدے چی جہاد وسره کو. الله دواړه یو ځای ذکر کړی دی اقیم الصلاة واتو الزکات مال د منس د بدن حق دی او زکات د مال حق دی په زور به تعلم خو زکات به ورکي. هغه مانعینو د زکات چا چې انکار کړو حضرت ابوبکر صدیق جهاد وسره وکړو
چا توبه وې سجده درکو او څوک پکې دا لړمړ شو د ابوبکر صدیق زمانہ د ابوبکر د عمر د عثمان د علی رضی الله عنهم بیا خو د چا ترت کړو چې jihad نه انکار د زکات نه انکار کړي بس نظام دی ته وای حضرت عمر وی رستو پیشم چې د حضرت ابوبکر رې ټیکوا بس زکات خلکو د عدالت باور کوي ولې بنور کوي تاسو زکات او زموږ حکومت ټول په ټیکسونو چلی هلکه د ظلم د ټیکسونو په زکات وصول کړي صحیح طریقې سره چې صحیح طریقې سره زکات وي هغه وصول کړي د خلکو نه کړه بس هم په خدای ملک چلیږي کارخانه‌دار ته وایي چې ته څومره مال وباسې او څومره خرچه کې ما ته به حساب کتاب ټیکس وسره حساب کې زکات وسره وکړه غاړه به هم خلاص شي برکت به پیدا شي او کار به سم شي او څوک انکار هم نشي کولای چې ته ما نه ولې اخلې نه به د خدای حق دی خلفای راشدین وغیره لري منګه بخل بیت المال دا سے ډک شو د حضرت ابوبکر صدیق په زمانہ کې چې لبریز د حضرت عمر زمانہ کې لبریز ټول سرکاري ځمکې په غریبانو تقسیم کړي صرف بیت المال له حضرت عمر ځمکه پرې خو د بیت المال له او چې غریبانان نه ځمکې ورکول او غنیمتونه ورکول او زکاتونه ورکول خلق داسې مالدار شو ټول غربت په خپل ختم او معیشت په خپل ټیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ وا دلالم بیت المال تا چې کوم مرکزی خزانه ده هغه لاله بیت المال سیکرټری ته مې وی ناظم الامور تلس راو با سو ګورم چې هغه لست راو واستد ټول غریبانو د پاره زکات مقرره دل دومره اسلامی نظام کې بیا وګینی اسلامی نظام کې بخوار نی بیا اسلامی نظام کې کچاته نوکری ملاونی په کور به تنخواه ورکړي حکومت او په اسلامی قانون کې که یو سړی د لوګي مړ شو خدای به د دې بادشاہ دی لاس او د ګریوان ته بلا سجې جوړ پلاګي د لوګي مړ شو پراټې خوري دالواګانې خوري غریب ډوډۍ نه ونی ولی ستا ممبر ستا وزیر ستا افسر ستا د ملک کارخانه‌دار د دنیا په مزو چرچو کې دی یو موټر په شل وته ولاړ دي د غریب خرم نشته ولی غریب داسې ګرځي منډي وای تا ایر کنډیشن نخپه بار نو باسه الګیا دي پترې شلو په غوبالو کې ته غم باندې کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې ورغه او د بیت المال لستونه او کتل لستونه ډېر خوشاله شو ماشاءالله ځکه چې څومره غریبانان دي او کونډې دي یتیمانان دي ټول د پاره تنخواګانې مقرر دي چا د کال کې تنخواه غونډې یکمش چا د میاشتې تنخواه اچھا وي ته کوم تنظیم چې وې کتل یو زنانه ده وته لیکلي چې دا کونډه ده داغه تنخواه نشته تاسو کدا سیکریټری صاحب نه د بیت المال د دې زنانه ته هوتا تنخواه نه لیکلې وی نیم خبر خو امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا لیکلین کې د مور ولی نور کوي وی ما ته پته نشتا خو د دې خانه خالی پرته د دې لنور کوي حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچو کہ ابوبکر خپوي کی بس کی دي شي اله بچا سره تنظیم کړي خو د دې رجستر نه راغه خزي نوم او پته نوٹ کړه چې تاسو کوم چې د دې خانه کې تنخواه ولې نه لیکل شوی ولې تنخواه نه ورکړي نو چې نو نوٹ کو نو ورغه داغه تاسو یو کدل ته کونډه خزانه تا مخامخ کورې دروازه وته واله اي خور یا ترور کونډه زرا غلې ما او ستا څه ضرورت دی اکونډه وته څه په دې ضرورت نشته زما ډوډۍ مال یو گاونډي منلې دروړي زما د جامو تنظیم یو گاونډي منلې دی هغه وروړي زه کونډه نه مې زويشتانه مې پلارستانه مې رورستا خاون مې مړدیس به نشته نه مې لورستا بس په کور کې پرته مو گاونډیانو را فیصله کړې دي څوک ډوډۍ وروړي هغه زمانہ کې خو چینه
څوک جامع او څوک بل څه څوک بل سره وړي. بس پوه شوم چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د دې خانه په بیت المال کې خالی پرېښې او تنخواه نه ورکوي نو دی ولا په خلکو مقرر کړی. یو مالدار سره او نواب سره او سردار سره او خان سره چې په محله کې دی یو درې ور واچول چې د دې روړی پتا ده، د دې جامه پتا ده، دی له به میاشت کې تروړه وړه اخلي، دی له به هفته کې ته دومره غوښه اخلي، دا به خامخا ورکې زکات نصابه. خبره جوړه دی کې څه دام خوشحاله شو، غریبم موړ شو، مالدار بم. ګوري دا خلق صدقه نه ورکوي چې صدقه ورکول د شورو کل قسم په خدای ستا وسره مینه جوړیږي. صدقه ورکوي مه یریږي الله به درکوي. فکر مه ورکوي چې ما صدقه ورکړه ما مال کم شو. حضور پاک ما تاسو ته مخکې قسم خوړی دی چې په صدقه مال نه کمیږي. ته خوند نه دی اخیستی صدقې خوانواله په خدای مې دې قسمی بیا به دله خوند درکړي چې اوس ما پیسې راواخلې چې خدای څوک غریب راوستی ما ولا ورکړه. خوند تاسو نه دی موندلی، د مونځ خوند مونږ نه دی موندلی. مونږ په منډه راشو بس په منډه تختو له جومات نه. په قسم په خدای صحابه به یو بل ته څه وی هله ځکه نه مونږ مخکې چې جومات ته مو بوځه دمه مو که مونځ را باندې وکړه دمم که دمه هغې به په مونځ دمه کېدل مونږ پې ستړي کېږو. اټیسټ او خوند مونږ نشته. او دا ذکر دی خانه خالی پرته ده چې دی له هر څه مقرر کړی دي. حضرت عمر صاحب آواز ورکړه ترورې که زما د ساجتې ما ته ووایم د یو زلمی ځوان راغلی زه به ستا حاجت پوره کوم. وی بچې یو حاجت مې شته که ته یې پوره کولی شې ادا دی چې زه بوډی یم پاسېدو نه یم په کټ کې پرته یم نو ما له د یخ اوبو ضرورت دی چې تازه اوبه راله څوک راوړي منګي راته ډکوي ګرځم لږه لږه خو ډېره نه شم ګرځېدی او چې دا کور راله څوک جارو کوي. حضرت عمر صاحب ورته وي دا زما په دې مشوه ده دا به زه دروازه کولو که چې اوس نه پې شروع وکړم. وی نه بچي اوس خو ستا نه مخکې یو سړی راغلی و منګي م راته د یخ اوبو ډک کړل چلقاو یې م راته وکړو کور یې م راله پاک کړ. نو که ته کې نو سبا راځه. عمر فاروق رضی الله عنه چې سبا اشراق منځو کو ورغی ای کونډې دروازه کولاو کا پرونی زلمی راغلی ما چې هغه کورم دله صفا کم منګیم دله ډک کم جاروم دله وم. وی بچی ته خو لیټ شوې یو سړی راغلی و هغه دا درې واړه کاره کړي. عمر صاحب چې سبا له منځو کو د مانځه نه پس ورغی چې ورګه وختي ورځم ور راته کولاو که زه خو بچی ور نشم کولاولی څنګه کولاو بلاس اوچت کو دننه زنځیر ته راس ښکته که تبې به وړې وې. خدا ده چې څه وی مې چې هغه منګي دله ډک کم زیم درته جارو کم او تلقوم دله وکم. ای بچې هغه سړی ستا نه مخکې راغلی و دا کار یې کړی. دا هر څوک د خدای نیک بنده چې دی دی پټ راځي یا نه کوي او د دې کونډې خدمت په داسې انداز کوي چې هېڅوک خبر نه شي. چې چا سره ښه کې پټ کوه څوک مه خبروه. صدقه ورکې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأنون پې مه کوه پټ کوه پټ هېڅوک چې دنه خبر نه شي. حضور پاک فرمایي بهترینه صدقه دا ده چې تا خلاص باندې ورکې او دا قسم ته خبر نشي. څوک هر څوک نیک بنده دی د پټ راځي او د دې کونډې خدمت کوي. سبا له چې مانځه نه مخکې پېشمني ورلم هر څوک چې راځي بس خدای دې ورسره خو کړي چې د دې کونډې خدمت هغه کوي. زه خو کومه چې هغه کوي لا ښه ده خو څوک دی مې څادر واچو کوڅه کې یو ګوټ کې تیاره ده کېناستم یو سړی را روان دی رس درس کوي تیزی سره را روان او سړي په سر څادر اچولی چې څوک یې بلکل ونه ویني. د شپې خدمت د کونډې کوي بیا مخ پټوي چې ما څوک صحیح نه کړي. ځای له چې راورسېده نو سپلی وایستلی کېړی یا سپلی ورو ورو روان شو. نو راورسېده نو بیا خپلې سپلی کېړی واچول نو د کونډې کور ته ورسېد نو لاس یې داسې د بره نه ورښکته کړه ځان ته چې دغه کولاو کړه دروازه او وردننوت اواز یې ورکړ. چې ورننوته په منګو کې چې څومره زړې اوبه پرتې وې ټولې راواغېستې او چلقاو یې کړې او بیا جارو راواغېسته جارو او ټول کور کچرې پکې دوړې خاورې را بهېږي هغه یې وله صفا کړه کونډې له
او بیا په ټاټکی کې یا په لوښ کې یا په شکرۍ کې اټوله خزل رالی په دې سر د پاسه خزل وړي ډیران ته غورځي، خزل رالی وړي او ډیران ته غورځي، ټول جامع ارس د خور ډک شو او بیا لا مشک غاړه ترې پټته او چته یخ کویل لا مدینه منوره کې یخ او بکمه وي او دا غینه وتا مش ډک راوړو منګي وته خمده دار صفو وینځل ولې ډک له د پاسه کټوري نه سکورل راوته او بیا دروازه ځان پسې راخ کاو لاسه ورخته ک دروازه بند کړه کول ورکا خدای دې وبخښه دنه لاله دته خدمت وای په نیمه شپه ورځه پېشمنی ورځه د یو کونډه خدمت کوا جام سپل لوخي ولا انزا زه ولا جارو کوا زه چلقاو کوا د کوین صفو باور تراوړه قسم په خدای د حضور پاک مبارک صفاتو رسول الله مبارک چې کله د غار حرا نه واپس راغی نو حضرت خدیجه ته وی زملونی په مسادر واچوي لقد خشیت هو یریده ما خدیجه او ټول قصه وکړه چې دا قصه یو کس راغی درې ځله ځان تر غاړه باسلم او دا خبرې راته وکړه او ورته سوې کلا فکرونه کیږي بتا خدای نه خپه کوي ولی بتا خدای نه خپه کوي نو یو صفات ذکر کوي لتصل الرحم اشتداری کې خلق سره وتحمل الكل د خلق بوجون او بارون او چته خلق سره خېګړې کې په خلق سانتیا راوړي دغه شو ونده د دغه خدمت کې د یتیمانانو خدمت کې خلق بوج چته چا سره مال ولا ګټه تاکي خدا صفاتونه دي او قسم دي باران بخاری کے راضی چې باران بنه کېدو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الک و الک ابو طالب برا وس بیت الله ته مخامخ به اودرو یا الله زما در رواری او شان دی ګوره الله لا نبی نه دی یو شان دی وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال الیتاما عصمت للارامل سپین مخ دے تک سپین مخ تدی سپین مخ پا مخ مونگ دا اوریاز نباران غوارو دا حضور پاک دا مبارک سپین مخ بیدا سے مخامخ یا اللہ و اب یزبانا دیر خشتا دیر خشتا استسقى الغمام بوجهه و دیر سپین مبارک مخ اللہ منتا نباران غوارو سمال الیتاما عصمت للارامل یتیم سرم خېګړه کوي کونډه سرم خېګړه کوي یتیمم د په سبب کامیاب دی او کونډم د په مسدد په وجه محفوظ ده دا د حضور پاک څنګه سړی چې دا کار جامع د خورو او دا سړی د مزدور کار یو کده غلام خدمت یو کده غلامانو جامع د خورو او پشکارې کې ډیرانو نو دا سدونه او پړې چې څنګه روان شو مې اورګه ګورم چې دا سړی څوک دی دومره نیک سړی دومره د دې کونډه خدمت پدانی مشفا د ریانا او د دې ځان ساتي او څونه په اخلاص خدمت کوي وي چې څنګه نږدې شو سره پړ کړ وي کلک مې په ور ټوپ کړي چې سړی شکی شوی په ما د مخ کې نه خو کلک مې په ور ټوپ کړي او سړی مې کلک اونې او مخ مې ولا ښکارا کو چې مې وکړ سوکو د رسول الله مبارک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ماشاءالله ابوبکر تا د کونډې نوم سره تنخواه ځکه نه ده مقرر کړی سیستم دی ولا برابر کړی دی ته امیر المؤمنین وای دی ته خلیفہ وای پاک د کونډې په ابوبکر دا شکه ما ته وای چې دا زوکم زما زوی ته وایا خپل زوی ته دی وایا غلام ته وایا نوکر ته وایا بل گاونډي ته وای چې دا خدمت ولو کی دا شکه دا ډیرانو نو دوچته په نیمه شپه وی حضرت ابوبکر صدیق په جړا شو چې عمره دا پیټه به مال دلته توچت کې ستا او زمازوی به اوچت کې ز غلام نوکر گاونډي به اوچت کې او قیامت پر ورځ به ما پیټه شو کوچته ابای دا سپلر د غلطه ولې وسته وې دې کور کې یتیمانانو سیږي نو زلک تیز روانو چې سپلو باسم چې زما د خپل په درز د دوی خوب خراب نشي دې امیر المؤمنین
نظام خو ځکه ټیک روان دی لکه چې د خدای یاره نی کنه که زما پړه کې د خدای یاره نی زم تبه ما که زما د گاونډي په زړه کې د خدای یاره نی غدام غار کړي که د یو افسر په زړه کې د خدای یاره نی دم تبا دی او که د بادشاه او د وزیر او د منبر په زړه کې او د خان په زړه کې او د مولا په زړه کې د خدای یاره نی تبا او برباد دی کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره الله وی دنیا مو خوخه د آخرت مو پرې خره ټول دنیا پسې لګي پیسې پیدا کا مونږ ممبري دی لکه چې پیسې پیدا مونږ بادشاہي دی لکه چې پیسې پیدا نه کوي چې د قوم خدمت وکړو مونږ دی لکه چې دولت پیدا کو پیسې پیدا کو دا د مونږ سوچ ته تمام سوچ د اسلام سوچ او د ټول مسلمان سوچ ته او تاسو اوس اینه چې هغه بادشاہ نه هغه وزیران نن دا خپل پیسې د وجه نه په لوی غم او پریشانی کې پراته دي څوک بار ملک کې پروت دی هغه پیسې تندر ورده چې ستا پکې ګونه زه د چا بد نه ویم زه خو عامه خبره کوم ولې زمارونو ما تاسو ته مخکې ویلو زه عامه خبره کوم معاشره کې چې کومه غلطي وي غرو بازو نو بعض خلک زما دغه نه کلیپ جوړ کی نو بل باندې ورته چسپان کی نو دغه په مخ چرخه راکاږي او د پلان کې هغه دی هغه پسې خبره کوي چا پسې نه کوم زه عامه خبره کوم انستا سابقه وزیر زمانه ټول په غندونو کې پر مقدمو سر دی کنه دی وایا خپل مکه دې ځای نشته لری که خدای دې بهتري پیسې وباسي خدامړه شو او جنازه کې شریک نشو ما مور مړه شو ما قبر تخکته نکړه خدامړه شو ما قبر تخکته نکړه پلار مړ شو ما قبر تخکته نکړه خدای دې بهتره پیسې وباسي پیسې دې او دولت دې او جمع کو کارخانه جوړاو دا کو کنه دا کارخانه قسم دی که قبر ته یوسه دا دولت قسم په خدای که قبر له یوسه دا مال او دولت دنه ټول پاتې یک تنها به خالی لاس به قبر ته رواني خدای ته وګوره پیسې ګټه دا نه چې ما ګټه کارخانم جوړوا موټرم کوا بنگلم کوا خو الله مې راوا من خدای یې کړې بالکل خدای یې رسه داس مرشي سبا داس خپل وګو مقبره ته سونه مونږ وړو په میاش کې سونه وړو و مړ شو ناګهاني مړ شو بیمار شو کورونا سره مړ شو لاټیک سره مړ شو لړکی سره مړ شو سی اورل راکې جواب ارس پاتې دلته ځان سره یو څه خیرت تا خیرت خو کې قبر لبه سبکه دلته ایسی لګیل ته بسکه التمنى ایسی لګا قبر کې کنه دلته خو په اوړي کې ځانتا یخ ایسی لګي په جمع کې ګرم میټر لګي قبر کې وسکه قدم په خدای کدا بچی دی پکار او دا نوسی دی پکار چې ځان لده سوکل خاګنی دانه پکاري دغه مثال دی ماته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نظام ټیک روان دی د الله مدد ور سره شامل حال دی خوشاله خوشالي دا رعیت خوشاله بادشاہ خوشاله ټول خوشاله